کې راغلی او هغه دا چې د مسلمان عبادت په هغه طریقه باندې وي چې کوم طریقه باندې الله رب العالمین موږ ته رالیږلي دي چې الله رب العالمین د څه لپاره د لمونځ او اودس او روژه او حج رالیږلی د مسلمان په هغه طریقه باندې نه دی بلکې د مسلمان صرف او صرف د دې لمونځ او د اودس او د حج او د زکات نه د انسان مقصد او د هغه د ادایګۍ مقصد صرف او صرف دی چې زه صرف او صرف حاضري ولګوم بس نور چې د دې لمونځ او د دې احکام الهي او اصل کوم مقصد د مسلمان نه راخبري که انسان په لمونځ باندې ودرېږي نو لمونځ انسان چې د الله رب العالمین فریضه ادا کړي خو د لمونځ سره چې الله رب العالمین انسان ته کوم سکون او اطمینان او آرام او الله رب العالمین کوم انسان ته کوم خیر ورکړي انسان ته هغه ملایي مسلمان ته اوس ورکړي هغه وجه څه ده هغه وجه دا چې صرف او صرف موږ لمونځ کې خیال پابند یو یعنې مطلب د لمونځ نه مخکې چې کوم شیان موږ د هغې پابند نه یو چې مونږ په څه باندې ښایسته کېږي مسلمان د هغې پابند نه دی روژه انسان ونیسي خو د روژې چې کوم اطمینان د سکون د هغه انسان ته میلاو نه شي هغه وجه دا ده چې انسان د روژې نه مخکې چې روژې نه وي نیولي جومات ته رادنه شوي نه وي حرم ته تللی نه وي زکات د ادایګۍ ارادې کړي نه وي د هغې نه مخکې نور څه احکام چې مسلمان ته متوجه دي که چېرته مسلمان د هغې احکامو خیال وساتي نو انسان به دا نور احکامات پرې اخیسته شي لکه د هغې په حوالې سره زه خبره کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث د بخاري او د مسلم الله پیغمبر فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چې کوم انسان د رمضان د روژې ونیولې او په داسې حالت کې ونیولې چې د انسان د ایمان په حالت کې یو او دویم نمبر د انسان چې کومې نیت او اراده یې ده چې الله رب العالمین په دې روژه باندې صرف او صرف زما مقصد ده چې ستا رضا حاصله کړم په دې روژه باندې زما صرف او صرف مقصد دا دی چې الله پاک ته ماته ثواب راکړي ته ماته اجر راکړي الله رب العالمین الله پیغمبر فرمایي چې ایمانا او احتسابا یو بنده دا دوه شرطونه پر روژې پر لازمي دي دا انسان ونیوله الله پیغمبر فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه الله رب العالمین به دغه انسان مخکې ټول ګناهونه معاف کړي مونږ او تاسو روژه ونیسو نو مونږ ته اطمینان نه میلاویږي هغه وجه دا ده چې زمونږ روژه ایمانا نه ده زمونږ روژه احتسابا نه ده زمونږ روژه خالص د دې لپاره نه چې الله رب العالمین راضي کړي په دې باندې زمونږ روژه صرف او صرف یو رواج دی چې مسلمانانو کې کله میاشت رمضان ولیدلی شو د روژې هغه ماحول راغلی انسان چې کوم دی هغه روژه ونیسي بس روژه پښمنۍ هم کوي روژه ماتې هم کوي خو اصل چې د روژې کوم مقصد دغه انسان نه ادا کوي لکه اصل مقصد چې الله رب العالمین روژه رالیږلې ده اول نمبر حکمت پکې دی دا دی چې انسان کې صبر راشي زمونږ استادو مسلمانان ټول نه زیاته بې صبري چې کوي هغه رمضان کې کوي نو ځکه انسان کې احتساب نشته چې احتساب ورکې نشته او انسان د الله رب العالمین لپاره روژه نه نیسي هغه د انسان الله پاک ټول ګناهونه ورته نه معاف کوي الله پاک دې یو بهر نفر د الله پیغمبر فرمایي من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چې کوم انسان د روژې په میاشت کې قیام وکړ تراویح وکړ او تهجد وکړ د الله پیغمبر فرمایي چې الله پاک به انسان ته ټول مخکیني ګناهونه ورته معاف کړي لکه حج باره کې راځي چې کله انسان حج ته لاړ شي وراشي نو د انسان د ګناهونو مکمل صفا کوي یعنې دا حج د انسان د ګناهونو داسې صفا کوي لکه څنګه چې انسان د مور نه پیدا شوي ګناه یې نه کړي نو دا د الله پیغمبر حدیث دی دا هم د الله پیغمبر حدیث دی د الله پیغمبر خبره ده چې کوم انسان په د روژې په میاشت کې قیام اللیل وکړي د روژې په میاشت کې تراویح وکړي او تهجد وکړي الله پاک ورته ټول مخکیني ګناهونه معاف کوي خو زمونږ د دې عمل نه بعد زمونږ کې هغه اثرات نه ښکاري چې کوم انسان د حج ته راغلی هغې کې اثرات ښکاري هغه وجه څه ده هغه وجه دا ده چې زمونږ دا عمل زمونږ دا تراویح زمونږ دا لمونځ خالص دپاره د الله نه که چېرته انسان د لمانځه نه مخکې د عمل خالص دپاره د الله وګرځي نو الله پاک ورته اجر ورکوي اوس دې خبره ته راځم چې انسان ته به دا نیت ورته څنګه جوړېږي د انسان دا فکر به څنګه برابرېږي چې انسان ټول احکامات د دین دا داسې ادا کړي څنګه چې الله رب العالمین رالیږلي دي او انسان ته د هغې یو خوند او الله رب العالمین د انسان ته یو تلذذ ورکړي په دې باندې او انسان چې په دې لمونځ کې داسې خوشحالي لکه انسان چې په جنت کې څنګه خوشحالي دا به انسان ته څنګه راځي یا د روژه کې یا حج کې یا زکات ورکولو کې د دې یو قانون د دې قاعده د دې طریقه څه ده د الله پیغمبر فرمایي صحیح حدیث د بخاري او د مسلم دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان انس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې شیان داسې درې شیان چې په کوم انسان کې دغه درې شیان راغلل د انسان په ایمان په حلاوت باندې پوهېږي شي محدثین وایي چې د ایمان حلاوت څه مطلب د ایمان حلاوت مقصد دا چې انسان هر یو حکم د الله رب العالمین راخبري الله پاک د انسان ته په دې باندې یو خوند ورکوي انسان ته یو سکون په دې باندې راځي د انسان ته الله رب العالمین یو ډېر زیات سکینه او اطمینان به الله رب العالمین د انسان باندې نازلوي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان کې د درې صفات راغلل وجد بهن حلاوت الایمان، د انسان په ایمان په خوند باندې پوهې شي. ایمان انسان ته د ایمان د قیمت په ورته پته ولګي. نن خو زمونږ استاد مسلمانانو د ایمان د کچا ورته چې را یو لکه به در کومه او راشي ګستاخی او خبره وکړه یا راشي چې د موږ پسې هغه یو نازیبه الفاظ استعمال کوي او نازیبه حرکت په زمونږ خلک ورته ایمان خرڅوي. هغه وجه دا ده چې موږ بچو ته ایمان ښودلی دی خو د ایمان حلاوت ورته نه دی ښودلی. زه تاسو ته تپوس کوم ته د بچي مینه ورته راته معلومه ده که نه چې بچي څومره خوږ دی. ته به چاله ورکړي یو 100 کروڑ روپۍ باندې چاله ورکړي مشکل ده چې ورکړي. ایمان ولې خرڅی ده؟ خو د ایمان حلاوت درته معلوم نه دی که نه، د ایمان قیمت درته معلوم نه دی. که چېرته انسان ته د ایمان قیمت ورته معلوم شو، زه دا خبره قسمیه کوم چې د انسان هېڅ کله په اربونو په کربونو روپو باندې د انسان خرڅ نه شي دا مسلمان. خو نن چې مسلمان خرڅېږي د هغه ایمان هغه ایمان دی چې پلار ورته ویلی دی، د هغه ایمان دی چې نیکه ورته ویلی دی، دا هغه ایمان دی چې مشرانو نه اورېدلي بس ایمان یې جوړ دی. بس لکه د انسان خپل چې کوم د هغه کې څه انټرسټ نشته دی، په هغې کې څه مطلب خپله باندې د الله رب العالمین په دې اوامرو کې د ایمان په دې معنی کې په دې هغه شیانو کې چې الله رب العالمین موږ ته رالیږلي په هغې کې خپله فکر نشته، چانه پوښتنه ورکې نشته، د دین کتابونه نشته، نو موږ ځکه د ایمان د حلاوت نه محروم یو. نو د الله پیغمبر فرمایي یو قاعده بیان کړې ده، که چېرته مسلمان کې دا درې شیان راغلل د مسلمان ته به الله رب العالمین د ایمان حلاوت ورته ورکړي. نو چې مونځ کوي دا به خالص دپاره د الله وي، چې مونځ کوي نو هغه به انسان به د مونځ کې وستړی کېږي نه. انسان چې زکات ورکوي دا فکر به نه چې زما مال به کم شي. انسان چې حج رسي دا به نه وي چې پیسې مې چې کوم دی هغه بوت هم ورسولې او پیسې مې تباه کړې نه. انسان چې حج جهاد ته ځي دا به نه وایي چې زما دا نفس او زما دا جان او زما دا مال تباه شو او ختم شي. نه بیا انسان د ایمان د هر څه قرباني کوي، لکه څنګه چې انسان د خپل بچي نه څه قرباني کوي. هغه درې شیان چې اول نمبر الله پیغمبر فرمایي من کان الله ورسوله احب الیه مما سواهما، چې کله انسان ته الله او رسول الله د دنیا د الله او رسول الله نه ما سوا د هر چا زیات محبوب وګرځېدل، دا انسان ته الله رب العالمین ایمان حلاوت ورکړي. مونږ او تاسو چې خپل ځان باندې خبره نشو برداشت کولی، خپل بچي باندې نشو برداشت کولی، مال نقصان نشو برداشت کولی، خو د الله او د پیغمبر خبره چې راشي مونږ چې بس داسې د دین خبره پرېږدی په کلار باندې. نو ځکه ما او د ستا په عباداتو کې خوند نشته چې د دروازې نه بهر زه د الله رب العالمین هغه دین ته دین نه ویم، د الله رب العالمین خدای ورته نه ویم، او بیا چې رادننه شم زه بیا الله رب العالمین ته ودرېږم، نو ته په حقیقت کې الله نه منې. ته څنګه مسلمان خرڅ کړې، تا څنګه خپل ایمان خرڅ کړ، تا څنګه د الله رب العالمین محبت یې خرڅ کړ. د الله پیغمبر فرمایي چې کله الله او رسول الله انسان ته د الله او د ما سوا نه هر څه نه زیات محبوب دی انسان ته، د انسان د ایمان په حلاوت باندې پوهېږي. نو که کوم یو انسان مسلمان کې دا صفت راغلي الله رب العالمین به د انسان د حلاوت ایمان ورکړي. دویم نمبر صفت څه دی؟ من احب عبدا لا يحبه الا لله. الله پیغمبر فرمایي چې دویم نمبر صفت دا چې انسان کې کله راغلی انسان به د ایمان په حلاوت باندې پوه شي، هغه دا چې کله یو انسان د بل بنده سره محبت ساتي، دا محبت صرف او صرف خالص دپاره د الله ساتي. زما او ستا محبت هغه د پیسو، زما او ستا بغض هغه د جایداد دی، زما د ستا بغض او محبت هغه ټول د دنیا د امور دی. د الله لپاره چا سره دوستانه کړې ده، چا د چا سره بغض ساتلی دی. راشه دلته یو غریب انسان دی، تقوادار دی، مونږګزار دی، مونږ ته راځي، زما او ستا به ورسره هسې نه لګي. او بل مالدار شخصیت د انسان د انسان په هغه د هسې به ورسره د هغه محبت مو ورځي مو یا راځي صاحب څنګه یې جوړ صحت یې ښه دی برابر. وجه دا چې زما او ستا د بنده سره محبت دا د الله لپاره نه دی. دا دا بنده خو دا بل نه دی، بل سره ولې مینه نه کوي چې دی بل حاجي صاحب سره یې کوي. خو د حاجي صاحب سره ځکه چې هغه سره مال او دولت د پیسې د ورسره شته. نو چې کله یو انسان د چا سره محبت کوي، د الله پیغمبر فرمایي د انسان سره محبت کې خالص لپاره د الله، دا انسان د ایمان په حلاوت باندې پوهېږي. الله رب العالمین به د انسان ته د ایمان حلاوت ولا ورکړي، خوند ولا ورکړي. او دریم نمبر د الله پیغمبر فرمایي چې کله د انسان مسلمان کې دا صفت راغی چې ان یکره ان یعود فی الکفر کما بعد ان انقذه الله من بعد ان یلقى فی النار بعد ان انقذه الله منه. الله پیغمبر فرمایي چې کله د بنده مسلمان کې دا صفت راغی چې د کفر کې دوباره داخلېدل یا کفر ته تللی دومره بد ګڼل، لکه انسان چې الله رب العالمین اور د جهنم ورته وروښيي او بیا د هغې نه نجات ورکړي، بیا دوباره الله رب العالمین د انسان دا جهنم ته راولي. نو چې کله انسان الله رب العالمین جهنم ته داخل کړي دوباره بیا الله پاک هغه راوباسي جهنم نه، دا انسان هېڅ کله خوشحالي کې دوباره جهنم ته راشي. نو چې کله انسان د کفر سره داسې بغض پیدا شي لکه څنګه چې د انسان د جهنم د اور سره هغه نفرت ورسره پیدا دی،
الله پیغمبر فرمایي د انسان د ایمان په حلاوت باندې پوي شي ان اسانه ده چې زما او دستا اول او اخر د زندگی دا لپاره د الله شو د لپاره د رسول الله شو زما او دستا محبت خالص د لپاره د الله شو زما او دستا اخلاقیات زما او دستا سماج زما او دستا معاشره زما او دستا اجتماع چې مې دا صرف او صرف د خالص لپاره د الله وګرځیدا نما لغا فکر ورنه ختم شه او دریم نمبر دا چې موږ استاد د ایمان او د اسلام سره مخلص وګرځیدو دا درې صفات چې کله انسان کرانه نو ته چې موږ کې د اسلام او د صحابه مونږ دی ان شاء الله